کمپلینټ وشو وام راغی چې یاره دغه رنګ زموږ ماشومان سکول نه راتلی او داسې یو هلک دی او هغه په 125 موټر سایکل باندې دی او هغه نازیبه حرکات هغې سره وکړو. ته تعلیم یافته سړی مې که نه بچي دې د دې نه پس به ته کور کې بیا سترګې لګولی شي دا داسې عجیبه شانتې الزام چې دی. هغه د موبایل سیستم نه سبا بس لا چې خلکانو له مخې له راشي بس ذهن یې واوړي एकदम کم چې لکه مطلب پوی هغه ډېرې نو بس شیطان په غالب نه شي او ځینې داسې به شیطان په एकदम دغه شي بس بګړاوي. نو د ده قسمت ښه دی چې د دا خلکو له په ګوتو نه دی ورغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د فقیرآباد تاڼې پولیس ته د ډېر وخت نه شکایاتو چې دلته څه کسان دي او هغې په لاره تلو زنانه چې کوم دي هغې هراسا کوي باقاعده هغې ته لاس لګوي. دې کې پولیس یو ډېره ښه کاروایي کړې ده په دې کې چې کوم ملوث ملزم و هغې نیولې دی. دا کم ملوث ملزم چې دی دا واده شوی دی د 4 بچو پلار دی حافظ قرآن هم دی. دې حوالې سره به تاسو ته د پولیس خبرې هم ښیو چې ایس ایچ او سره به خبرې کوو چې یاره دا واقعیات څنګه کېدل بیا دې څنګه ملزم ته ورسېدل د هغه خبرې به هم ښو د ملزم خبرې به هم ښیو چې هغه بال بچهداره سړی دی ولې داسې کوي. راځئ موږ سره. ګرانو مرګرو ایس ایچ او تانه فقیرآباد ملنګ جان خان سره ولاړ یم. دې نه به پوښتنه کوو دي چې دا ملزم نیولې دی د ده حوالې سره څه شکایاتو او بیا دې ملزم ته څنګه ورسېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. شکایات خو د ډېرو مختلفو ځایونو کې د حرکتونه کړي دي خو په سید آباد کې مونږ ته یو شکایت وشو یو کمپلینټ وشو وام راغی چې یاره دغه رنګ زموږ ماشومان سکول نه راتلی او داسې یو هلک دی او هغه په 125 موټر سایکل باندې دی او هغه نازیبه حرکات هغې سره وکړو چې د هغې باقاعده ویډیو بیا موږ ته هغې راکړه. په هغې ویډیو باندې مونږ کار وکړو خپل انفارمران امدادیانې پولیسو مرګرو سره هم رابطې وکړي. نو یو کس مونږ ته د تصدیق وکړو چې یاره دا پلانې دی افغانې دی او په پلاني ځای کې دی اوسېږي. بیا موږ د پسې ډډون شروع کړو ګرځېدو یا کتوت ایریا کې د یو کارخانه کې د بیګونو کار کولو هغه کارخانې ته موږ ورسېدو. کارخانې کې موږ د شاګرد ټچ کو هغه موږ بلې کارخانې ته بوتلو چې په هغه کارخانه کې د کشر رور موږ هغه د کشر رور سره ملو شو هغه ځان سره راوستو هغه نه تپوس پوښتنه وکړه هغه ویل چېرې افغانستان ته تللی دی او رابه شي. بیا رابطې وې په رابطو کې نن راځي سبا راځي خو بهرحال بیګا مونږ ته خدای راکړو په ګوتو باندې او مونږ تاسو ته مخامخ کو تپوس پوښتنه هم ترې نه وکړه چې یاره ته ولې دا کوې. هغه دا په جواب کې چې یاره د موبایل کم استعمال دی چې دا نن سبا کم خلک کوي که واړه دي او که ځوانان دي او که جلکۍ دي او که هلکان دي. نو ټوله مسله د دې نه ولاړه د ما به ټیک ټاکې میکټاکې کتې او فلمونه ویډیوګانې مې کتې بس ذهن مې الټه شو او دې کار ته دغه شوم. نو تقریبا دا 2 کالونه دا کار کوم خو په دې اخري ویډیو کې چې دی نو تاسو زه آیډنټیفای کوم اومنیم خو زه اوس په دې خپلو کړو باندې دومره شرمنده یم چې زه کور ته هم نشم تللی. ما نه کور والا هم خفه دي ما نه خلک هم خفه دي او دا کم خلک چې ما ازار کړي دي دې نه به زه معافي هم غواړم او چې کم مې نه معاف کوي نو خامخا عذر به ورته کوم څه به کوم خو زه به ځان له لږ لار وباسم چې په دې دنیا کې د سترګو لګېدو شم. نو ما ورته چې افسوس خبره خو دا ده چې ستا ښځه هم ده 4 بچي دې هم دي او د هغې باوجود ته دا کې به زه شرمنده یم او ما دا یو موقع راکړي چې یاره زه یو ښه انسان جوړ شم. د ده خلاف تاسو په تاڼې کې څونه شکایت درج شوي دي؟ نو زمونږ خو زما وخت کې چې کوم دی دا یو شکایت راغو یو ریټن راغو او یو چې دی نو همداسې په خوله باندې ویل چې دغه رنګ زمونږ بچو سره هم شوي دي. د دې خلاف څه اف آی آر کېږي څه دفعات وي او د دې هسې نارمل سزا څه وي؟ نو سزا خو لکه د دې هغه چپټای د دې ته وایي او د دې داسې خاص دغه هم دی بلې لغې دي خو بهرحال ده ورسره خولې سره دمکی هم ورکړي دي بعض اوقات کې چې یاره څه حرکت هم وکړو زه به سره دا وکړم د هغې دپاره پکې بیا 500 مو لګي. نو بل دي خو لکه یوازې اف آی آر کول نه دي د انسان اصلاح کول دي او دله مونږ په خبرو باندې اصلاح کو امید ساتو چې انشاءالله آینده وخت کې به دې محتاطي او نورو خلکو ته هم دا ریکویسټ دی عوامو ته مشرانو ته چې یاره خپلو بچو ته لږ جوور نظر باندې وګوري موبایل یې وله نه ورکوي د ټیک ټاکو نه دې وساتي. دې ټیک ټاکو د لاسه خلک خودکشۍ ته لاړه د خلکو بې عزتۍ ته لاړه د خپلو ځانونو ته نقصان ورسولو خپل مور پلار ته ورسولو خپل خاندان ته ورسولو. نو زه دا ریکویسټ کوم چې په خپلو بچو باندې د کنټرول وساتي او دا ټچ موبایل چې کوم دي دا دې وله نه ورکوي دا ټیک ټاکې میکټاکې یو شی بل شی چې ګوري نو هغې دې ټوکایي کوي منې کوي دي نو را روان وخت لپاره به انشاءالله د دې مخنیوي وشي. دا کوم ملزم چې نیول شوی د ده څه فیملي ممبران راغلي وو چې د ده څه طرف یې کوو که د ده خلاف و هغې څه وایي؟
د دې فیملی ممبران راغلي یو ورور هم د قرآن حافظ دی او پلار یې امام دی علم هم کړی دی هغوی ډېر شرمنده دي خدای شته والد صاحب یې بلکل سترګو کې اوښکې راغی چې یاره ما خو ډېر ښه وخت تېر کړی دی زه چې پاکستان ته راغلی یم وړوکی دلته مې واده وکړو دلته بوډا م شوم بچي مې مو شو نو زما خل ډېر زیات عزت کوي په علاقه کې خو د ده د وجې به زه ډېر زیات لکه شرمنده یم نو هغې ډېر زیات شرم محسوس کو او ډېر خفګان اظهار یې کو چې یاره ډېر غلط کار شوی دی او لکه معذرت کوي داسې درندګان خو په معاشره کې ډېر زیات دي دا سنیچران هم دغسې چې پټوي د دم طریقه واردات همدغسې و کم ماشومان هلکان جینکې چې سکولونو ته مدرسو ته ځي د هغې والدین ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ نو زما خو والدینو ته دا پیغام دی چې یو خو د دې پیک اینډ ډراپ په ګاډو کې کوي خپل ماشومان د پیدل نه پرېږدي چونکې نن سبا رش هم ډېر دی د ګاډو د اکسیډنټ هم خطرې حالات هم داسې دي نو خپل ماشومان چې دي په ذریعه ګاډي باندې سکول ته بوزي راولي که چا سره ټایم وي په خپل یې بوزي راولي بهتره ده او اوټ د خپل ماشومان د سکول ټایم نه د چوټۍ نه بعد بهر داسې غیر محفوظ ځایونو ته پارکونو ته دې ځینې ته یې نه لېږي چې د دې د نظر لاندې نو انشاءالله داسې وقوعې به نه سرزد کوي پولیس ولې نیولې دا یو غلطي رانه شوې وه یار څه غلطي درنه شوې ووایه بس یو جینۍ مې چېړلې وه نو بیا پولیس څنګه ونیوې پولیس والا څنګه بس رای وستم ولا مشرانو د ایس ایچ او صاحب ولاړ دی که نه دی وایي داسې مختلف ویډیوګانې هم راغلې وې او شکایتونه مو وایي ډېرې ویډیوګانې وې چې جینکۍ به روانې وې ده به چېړلې نه جي نورې نه ویم دا ما دغه یو سره دغه شوی و بس څه دی شوي ورسره وایي همداسې رانه چېړلی شوی و او بس مشرانو خپله ورته حواله کړم دا چېړل شوی وه څه نشې مشې خو نه کوې نه جي نه نو ولې دله چېړل شوی وه ته لږ خبره وکړه بس غلطي انسان نه کېږي که نه سر بالکل او په غلطي رانه شوې ده غلطي مې خپله منل ده سر بس څه ټایم چې دی دا څوکو چېړل که نه دغه ځای کې دا ته چې کم یو یا زیات چې چېړل نو خلکو لیدلی وې یاره دا راته اوس پته نشته خو هغه چې خلکو لیدلی ومه که نه ومه خو او بیا پولیس ته څنګه پته ولګېده پولیس ته دا چې ما ویډیو ورکړی و دا قسم وایم که نه چې ویډیوګانې مختلف دي سره دي دا چې کله تا دا عمل کولو نو هغه ټایم کې در کې حیا نه راتله چې مطلب دا باندې چا خور لوري بس انسان پوه نه شي که نه سر شیطان دی انسان سره او بس دغه شي څونه ساعت پس درته بیا احساس شوی چې دا مې غلط کار وکړو هماغه ټایم راته شوی سر مخکې داسې چې نور څوک کول هغه دې لیدلي و چېرته داسې سر به دا خو ښار دی هر څنګه حالات مخې ته راځي نو بالکل لکه ښه پوهې سړی ولې داسې غلطي څه وجه وه ویډیو دې کتلې وه څه داسې ځای ته تللی وې بس دا مړه نن سبا سر دا موبایل دور دی دی کې انسان لږ هغه شي او هغې په وجه دوکه هم شي بس دوکه شو سر بس او څونه ساعت پس بیا درته احساس شوی سر هماغه ورځ کې راته شوی دی سر اوس خو پولیس ونیوې که نه دی کې خو به جیل ته مځې بیا روزې بیا به دې مخکې څه پوزیشن سر بس هغه انسان سره ما خو تا ته وختي ویل انسان نه غلطي کېږي او خپل غلطۍ باندې پښیمانتیا وشي که نه نو انشاءالله بیا به داسې نه کېږي ملنګ جان خان دی وایي چې دا یو ویډیو زما راغلی ده که نه دې څونه کیسونو کې تاسو نیولی دی یاره ویډیو خو دی یو یا دی ویډیو خو ما سره دوه درې شته تاسو به دغه کړي مې او شیر به یې کړو سره دې نه علاوه چې دی نو یو سکول دی تقریبا دا 1 کال یو نیم کېږي چې د هغې تحریري کمپلینټونه هم شته دی او خو لکه د ده پهچان نه کېدو او دی ګیرېدو نه نو بس چې دې ویډیو کې کلیر راو نو دی ګیر شو بکوي کړي دي خو بس انسان دی لکه دی اوس خامخا د میډیا مخکې خو به دی لکه ځان معصومه کوي خو بهرحال شوي دي غلطۍ تسلیم کړي دي منلي دي چې یاره شوي دي رانه خو پوه شوی نه یم چې ولې نو دا زه نه پوهېږم چې یاره د ده دا مستی ده یا د ځوانۍ کې دی حالان کې خپله ښځه هم شته دی 4 بچي هم دي او کار روزګار هم کوي خو نه پوهېږم چې دی داسې فلمونه ملمونه ګوري یا څه خبره اتره ده چې دی داسې حرکت کوي دې کې داسې وقوعې هم راځي داسې خاندانونه هم شته دی ښه خاندانونه ټول ښه دي خو بعضې خلک پکې لږ ډېر زیات دغوي نو د ده قسمت ښه دی چې د دغه خلکو له په ګوتو نه دی ورغلی تا واده کړی دی جی او څو بچي دي څلور او ته څه کار روزګار کې همدا بیکونو کار کوم سر او څومره سبق دی ویلی دی سکول 12مه پورې ته تعلیم یافته سړی مې که نه بچي دي هم دي دې نه پس به ته کور کې بیا سترګې لګولی شي دا داسې عجیبه شانتې الزام چې دی سر بس دا خو ما تا ته وختي ویل که نه چې دا خبره داسې ده چې د همدې د وجې خو لکه والد صاحب رانه موټرسایکل هم لرې کو او خپلې ورته حواله هم کړم مشرانو مې همدې دپاره چې مطلب سړي ته احساس وشي او خپله دغه ځان کې راولي ټیک ده
کور والا د خبر و چې داسې چل شوی دی جی او خبر نو هغې د سره څه بحث محس ولې نه جی لانجې راسه کړي دي افغان دی اوس هم سر په دې وجه باندې کور والا هم در سره خفګان جی جی अब څنګه رضا کې دا ټول خلک د خپل پرده په وزن څنګه واپس راولي او دا خلک به څنګه رضا کې سر چې انسان توبه وباسي کنه او مثال خبره توبه دی الله قبول کړله بس الله د باندې خپل هر څه پردې م راولي او عزت یې م الله راولي واپس هر څه دی الله راولي تا چې دا کومه خبره وکړه کنه چې موبایل مې کتلې دا لګ وکړه دا صرف ته نه لکه ډېر خلک داسې دي کنه دا ولې بګړاویږي داسې بس سر دا خو نن سبا ټولو د دغه د موبایل سیستم دی نن سبا بس دا چې خلکانو نه مخې له راشي بس اس ذهني ووړي एकदम کم چې لکه مطلب پوی هغه ډېري نو بس شیطان په غالب نه شي او ځینې داسې په شیطان په एकदम دغه شي بس بګړاوي کی دا خو شکر دې ته اومني وې شوې تا ته د توبې مکمل او شو کنه دا خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې نور خلک دا کم عمل کوي د موبایل د وجې نه کوي یا د فلمونو د وجې نه کوي نو سر نن سبا خو ما خو ته د ختم دا خبر وکړه چې که هر څونه دغه مو کې کنه نو لکه سپلاس راځي نه او ټپه کې انسان بې عزتیم ده او مطلب دا د پولیس هم دی دغه کې او تاڼه تحصیل هم پکې وشي جیل هم پکې راشي نو سپیدې نشته سر نو څه کول پکار دي خلکو لا بیا نو بس خپل احساس پکار دی سر سوچ سمجھ سره زندگی پکار تا ته احساس شوی دی جی جی ګرانو مرګرو د اخلاق نه پریوتی او د پښتو سره بالکل پزد داسې جرایم د معاف کولو بالکل نه دي داسې ملزمان ونیوي شي او بیا ضمانت وشي روزي او بیا خپل عمل شروع کی خو د پولیس سره سره د معاشري ذمہواری ده چې کله داسې واقعیات وویني نو په لاس یې منې کی که په لاس نشي منې کولی په اواز یې منې کی او که داسې هم نشي کولی نو په کار ده چې د علاقې خلک را یوځای شي او د داسې واقعیاتو او داسې خلکو روکتام دپاره اقدامات وکړي الله دې باقي خیر پیښي